په ایران کې چې کم جنگ روان دی نو د هغې د لاسه په دې سیزونو کې مهنګایي راځي او نور سیزونه چې دي دا به سره هم ګرانېږي. په پاکستان کې خو الریډي مهنګایي چې ده هغه راله، ځکه چې د پاکستان او افغانستان چې کم حالات خراب دي نو د هغې د وجې نه هم راغلې ده. اوس به په دنیا کې د دې د لاسه چې ده نوره مهنګایي هم راشي. اول نمبر مهنګایي چې ده هغه به په سرو کې راځي، ځکه نن د اتوار ورځ ده نو چټي ده، سبا به سټاک ایکسچینج کې چې دی غټه بدلي چې ده هغه به د دې سره راځي. نو سره چې دي دا به ټول نه زیات چې دی دا به ګرانېږي، ځکه الریډي ګران هم دي او نور به هم د دې سره سره چې دی دا به ګران شي. ځکه کم چې غټ خلک دی او غټ سرمایهدار خلک دی نو هغه خپلې روپۍ چې دی هغه بیا په سرو کې چې دی دا باندې نو سره چې دي هغه به د دې سره ګران شي. دغه شانتې په پیټرولو، ډیزلو، په ګیس په دې باندې الریډي اثرات چې دي دا پرېوتې دي، ځکه کم ځایونه چې تیل راوځي، ګیس راوځي نو هغه ځایونه چې دي هغه بند دي، ځکه دا جنګ چې دی دا د امریکې، اسرائیل او ایران یوازې نه دی، هلته کې عرب چې دي دا هم نښه کوي. نو هلته کې دغه څیزونه چې دي کم کویان چې دي هغه هم بند شول. د دې د وجې نه چې دی په دغه څیزونو کې به هم اضافه راځي. زموږ ملک ته چې کم ګیس راځي نو هغه ګیس چې دی دا به هم ګران شي. کم لوکل چې موږ ته میلاویږي او د ایران نه چې کم ګیس راځي نو هغه ګیس چې دی هغه به دلته کې ورسره هم ګران شي. دغه شانتې 80% پیټرول چې دی دا کم تیل چې دی، خام تیل چې دی نو دا دغه ته ځي، چینا ته ځي، د ایران نه چینا ته ځي. نو چې چینا ته ځي نو هلته کې چینا ته به د تیلو شارټیج چې دی دا به راځي. نو په تیلو چې کم څیزونه کېږي نو د هغې د لاسه چې دی هغه به هم مهنګایي راشي. نو عالمي سطحه باندې به هم مهنګایي راشي. او په پاکستان کې خو تاسو ته پته ده چې پیټرول چې دی هغه هم ګران شو، دغه شان ډیزل چې دی په هغې کې ورسره هم اضافه راله. نو نوره مهنګایي چې دی دا به هم د دې سره سیوا شي، ځکه چې په دې څیزونو په ریټونو کې اضافه راشي نو د دې سره نور د خروس کوره څیزونه چې دي 4 نیم سوه څیزونه نور دي چې هغه د دې په تور باندې چلیږي. نو په هغې کې ورسره هم مهنګایي چې دا راځي. نو جنګ د ایران او د اسرائیل او د امریکې دی خو په ټوله دنیا باندې چې دی د دې اثرات په پرېوځي.